ګورئ تفاسیر څه لیکلي دي شیطان چې دی شیطان د یو قول مطابق شپږ لکه کاله د الله جل جلاله عبادت کړی او کتابو څه لیکلي دي جنت څومره غټ دی یو مثال پوی د پاره تاسو له یو مثال درکړی د مور په خېټه کې بچی دانه ده پاغي کې انسان جوړږي او نه میاشتې انسان پاغي کې وخت تیری د بچی دانې په نسبت باندې چې دنیا څومره غټه ده تاسو اندازه لګولای شوي تک کروڑاو چندا دنیا غټه ده د بچی دانې په نسبت باندې وی چې څنګه چې دنیا د بچی دانې په نسبت باندې غټه ده کتابو لیکلي جنت دومره د دنیا په مناسبت باندې غټ دی جنت دیر لوی دی کروڑاو ارباو چندا د دنیا نه لوی دی الله پیدا کړی او وی چې خبیا چې جنت دومره لوی شو نو تفاسیر لیکلي دي چې په جنت کې د یو د اورغوي د لاس د تلی په برابر باندې داسې ځای نو چې الته شیطان الله جل جلاله تخپل تندای نه لګولای څومره عابد شو څومره عبادت یې د الله کړی دی خو چې کله خبره د سشي رااله د ادب رااله زمونږ او د نورو خلقو ګوره فرق دا دی چې الحمدلله مونږ با ادب یو هغه خلق دا زمونږ په شان نه دي هغه خلق بے ادب دي دا زمونږ او د هغوی یو واضح فرق دی او با ادب با نصیب او بے ادب بے نصیب او سادی بابا فرمائی چې بے ادب محروم شود از فضل رب بے ادب انسان ته د الله جل جلاله فضل برکت خیر نه ملاوږي دا یاد لرئ نو دغه شیطان چې د تلی او د لاس په برابر باندې په جنت کې داسې ځای نشتا چې الله جل جلاله ته په اغزای کې خپل تندای په تور د عبادت باندې اخو دی نی او په یو قول باندې شپږ لکه کاله عبادت خو چې د آدم علیه السلام خبره رااله او الله جل جلاله ته فرمایل چې سجده فسجد سجده ولګوا آدم علیه السلام ته دا بشک نبی دی ابو البشر دی زما حکم دی او دا سجده تعظیمی وا ادب والا سجده وا تعبدی نه وا عبادت والا نه وا اوس هغه شیطان کو څوک وایي چې څوک شیخ القرآن دی او شیخ الحدیث دی عالم دی مفتی صاحب دی مدرس صاحب دی خطیب صاحب دی دا ټول خبره به پکې موجودي خو چې د اولیاء بے ادب او ګستاخی دنیا کې تاوانی دی په قبر کې تاوانی دی او سره د علم په حشر او په ورځ د قیامت باندې تاوانی دی دا یاد الله اکبر چې ادب پکې دی شیطان نه لوی عالم وسن څوک نشتا په قران هم پويږي په حدیث هم پويږي هر نیکی ورته معلومه ده ځکه خو نه کې ته پریدي نه چې پیژنیا هر ګناه ورته معلومه ده ځکه خو ګناه په طرف باندې تعالی دعوت درکې که شیطان ګناه نه پیژاندای نو تی ګناه طرف ته را بلل شوي کنيکی نه پیژاندای تی نه کینا من کول شوي په قران باندې پويږي شیخ القرآن هم دی شیطان او په حدیث باندې پويږي شیخ الحدیث هم دی وسم دا سنا دا نن سبا خلک وی چې دا شیخ الحدیث او شیخ القرآن دی دا څنګه داسې خبره کولای شي بے ادب انسان هر قسم خبره کولای شي چې څوک بے ادب ای هغه سپیره انساني شیخ ویل کږي ماهر تا شیطان هم ماهر دی په قران کې شیطان هم ماهر دی په حدیث کې هر ګناه پیژني ټول قران باندې پويږي ټول په دین اسلام باندې پويږي خو څه وکړه چې آدم علیه السلام مخې ته ودرېد الله ورته فرمایي تعظیم یا وکړه ادب یا وکړه قران کریم په هغه باندې گواه دی جواب یې سو خلقتنی من نار وخلقته من طین دا خاور نه پیدا دی او زه د اور نه پیدا یم انا خیر منه زه د دنه نعوذ بالله بهتر یم
ګوره سره د شپږ لکه کاله عبادت سره د دې چې په قرآن پوهیږي په دین پوهیږي په اسلام پوهیږي څومره عبادت یې کړی دی کله چې د آدم علیه السلام بے ادبی وکړه قرآن کریم په هغې باندې ګواه دی الله ته فرمایي فخرج منها فإنك رجیم وإن عليك لعنتي الى یوم الدین اے بے ادبا گستاخا اوز زما د دربار نه زما د رحمت دربار نه زما د مهرباني دربار نه اوزا رب وشاړه او رب ورته فرمایي تر قیامت مازیګر پورې به د الله د طرف نه پتا باندې لعنت ورګي الله ورته فرمایي دومره سپیره شه دی بے ادبی لاړ خوار او زار او خاسر او تاواني شو سره د علم سره د عبادت سره د پوي هر څو الله جل جلاله ورکړیو نو دا یاد لرا که زمونږ تاسو علما یو او که علم یو په ټولو باندې ادب یو شی فرض دی د اولیاء چرته غلط زبان استعمال نکړي